محترم دي چې بیګا د مور سره ناسو مې قصه کوله بیګا د مور سره ناسو مې قصه کوله په وړوکوالي کې ته بل شانې د دې بچیا حسن پرسته تا زمانه به ښکلا غوښتله تورو تیرو کې به زمانه تا ځلا غوښتله په ورڼو کې به زمانه تا رڼا غوښتله د بده مرغه غریبي و مشالونه نه وو تورو تیرو کې به زمونږ کلاټینونه نه وو زمونږ چوپال کې د بجلۍ دغه بلپونه نه وو ما به لاسونه خپل بچیا چې دعا ته نیول د خان محل ته به لاسونه تا رڼا ته نیول ما به د کوره نه بهر کړې او پناه به شومه تا به تړتق کړې بچیا په ژړا به شومه بهر د کوره دې اسمان ته ګوته ونیوله تا په اسمان کې خپل جانان ته ګوته ونیوله ستوري ولارې خو زمانه دې سپوږمۍ غوښتله تا په اسمان کې غونډه منډه رکیبۍ غوښتله په دغه وخت کې ژړغونی شومه ځان څه مې سوچ کوو زما خدایه د خان بچی چې په محل کې اوسي زما قسمت کې رڼاګانې نه وي نو بیا زما چوپال لمبه لمبه کې چې بل غریب بچی رڼا وویني که داسې نه کوي د خان بچی چې په محل کې اوسي زما قسمت کې رڼاګانې نه وي نو بیا زما چوپال لمبه لمبه کې چې بل غریب بچی رڼا وویني که داسې نه کوي نو ربه زما بیا راله نوره سزا مه راکوه ما په ورڼي کې د سزا خوړلې بیګا د مور سره ناسو مې قصه کوله په وړوکوالي کې ته بل شانې د دې بچیا د خان بچو بچ محل کې موټرګۍ چلو بچیا تا به خپل چوپال کې خپل کټکۍ چلو بچیا تا به خپل چوپال کې خپل کټکۍ چلو چې کله غټ شو ارمان مې غټ شو په اسمانونو کې جانان مې غټ شو که راکۍ اوس به راله نور راکوي راله به سم لوی غټ لښکر راکوي چې د خپل ورور مظلوم بدله واخلمه د سامراجانو نه قبضه واخلمه چې شاعران او لیکوالان جوړ کړمه زه غزال داسې مدرسه واخلمه ډېره